الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفينا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وصفوته من عباده أجمعين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام الفارق مرة وبعدد كل ذرة. قابل صدر احترام صدر مجلس پدې مبارک اجتماع کې په ګڼ تعداد کې تشریف فرما ډېر معزز علماء کرام او طلبه اعظام او زما په اسلام باندې ډېر مینو غیرتمندو او ډېرو درنو مسلمانانو ورونو نن تاسو په دې جامع مسجد کې د قرآن کریم د ختمونو په سلسله کې دا تقریب منعقد دی او یو خوشحالي الله تعالی دغه محلې ته خصوصا د ټولو علاقې ته عموما نصیب کړې ده چې زموږ بچو ته الله عز وجل د قرآن کریم د عظیم الشان نعمت نصیب کو. عزتمندو، اسلام دا د یو څو خبرو نوم دی او دا څو خبرې چې زموږ په ژوند کې پوره راشي نو اسلام به پوره راشي او په دغه خبرو کې بعضې خبرې زموږ په ژوند کې وي او بعضې نه وي نو موږ کامل مسلمانان نه یو. اسلام کې لومړنۍ بنیادي خبره د عقایدو ده، دویمه خبره پکې د عباداتو ده، دریمه خبره پکې د معاملاتو ده، څلورمه خبره پکې د معاشرت ده او پنځمه خبره پکې د اخلاق او د آدابو ده. دا پنځه څیزونه چې رايوځای شي نو ته کامل مسلمان یې. ستا عقاید صحیح دي، ستا عبادات صحیح دي، ستا معاملات صحیح دي، ستا معاشرت صحیح دی، ستا اخلاق و آداب د اسلام موافق او ښایسته دي، ته کامل مسلمان یې. او که یو کس د اسلام یو څانګه راټینګي او دې ته پوره اسلام وایي او هغه دا ګڼي چې دا هم اسلام دی، د دې نه علاوه بل اسلام نشته، نو دی په غلطه دی. که د یو سړي عقاید پوره صحیح دی، خو دې د عباداتو خیال نه ساتي او دغرنګې د معاملاتو د معاشرت خیال نه ساتي، نو دا کامل مسلمان نه دی. که یو سړی په عباداتو باندې ډېر زور لګوي او بس وایي چې صرف اسلام کې عبادت کې نور څه نشته، دا هم په غلطه دی. که یو سړی سیاست معاشرت له دونه زور ورکړي چې د اسلام دا نورې څانګې شاته کړي او ګڼي چې دا اسلام د دې هم په غلطه دی. که یو سړی معاشرت دې ته ټول اسلام وایي دا هم په غلطه دی، او په اخلاق او آدابو ته ټول اسلام وایي دا هم په غلطه دی. امام الانبیاء محمد عربي رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا پنځه څانګې پوره راوړي دي او په دې چې پوره عمل وکړي نو ته به صحیح معنو کې مسلمان شي. دا نه چې د ځان نه اسلام یو تخیل پېښ
او بل کس د معاشره کې راپاس یا د بل تخیل پیش کړي یو څو ړانده را یو ځای شوي وه هغې اتي نه ولیدلې نو یو اتي وه د چا راوستو نو هغه یو له په خلطم لاس راښ کړ او بل یې د خولې نه راټینګ او د بل وله د وک باندې لاس راښ کړ نو چا دې تپوس وکړ د ړندو نه وي اتي څنګه وه ناکم چې په خلطم لاس راښ کړي بس ربړ ته ګوره چې ربړ ته ګوره د بس اتي به ته په خپله جوړي اول کس چې خپله ټینګه کړې وي ډېر دم چې بس هغه اتي یې خوب اول کس په غوږ لاس راښ کړي چې ښه پلنې او لوی يه لکه د غټې پاڼې په شان د دغه به اتي یې خو د یو قسم د اتي صحیح تعریف نه و کړی دی د خپل ذهن د تخیل موافق د اتي په باره کې خپل قیاسات جنګول نو که په معاشره کې یو کس راپاسي او هغه وایي چې بس پنځه وخته عبادت کې یعنې لمونځ کې روژه نیسي او زکات ورکوي او د هغې نه علاوه دې ته د خلکو ځمکې لاندې کوي ته دې دروغ وایي ته دې د بیبي سره بد کې د مور سره بد کې د تره سره بد کې معاشره کې بد کې محله کې بد کې نو زه به صحیح مسلمان یم د دې په غلطه باندې اسلام د دې په پنځو سیزونو او ډېرې خبرې داسې چې موږ هغه شاته کړي لکه په معاشره کې صحیح وخت تېرو رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند تاسو وګورئ هغې په خپله معاشره کې بهترین وخت تېر کړی و او تر قیامته پورې د خلکو دپاره قدوه دی او مثال دی او اعلی نمونه ده او بیا د هغې صحابه کرامو معاشره چې د جاهلیت په زمانه کې هغوی صرف په جنګونو باندې مشهور وو هغوی صرف په وینه تویېدلو باندې مشهور وو د هغې نه داسې خلک جوړ دي چې الله پاک د ایمان دپاره معیار جوړ او الله تعالی فرمایل آمنو کما آمن الناس داسې ایمان وروړئ لکه څنګه چې صحابه کرامو ایمان وروړئ ستاسو توجه ده که داسې ښکلي په معاشره کې وخت تېر کړی او بیا رسول الله د دې په اخلاقو آدابو په معاشره کې په وخت تېرولو باندې پوره ترکیز کړی دی زورونه یې ورکړی دی چې د دې نه کامل خلک جوړ شي اسلام کې دا خوبي ده چې د چا صلاحیتونه تباوی نه د خلکو ښه صلاحیتونه راوبراوي راوچتوي د دې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې تاسو کې د هر کس مثال د یو کان دی د یو درنګ دی نو چې په دې درنګ کې څونه خوبي نو د اسلام په وجه هغه درنګ کشي هغه بدرنګ دی شي مطلب دا دی چې یو کس دی او دې کې خو خصوصیت دی چې کله د اسلام سره ولګېد او اسلامي تربیت وکړو نو د په عاداتو کې به نکار راشي دې به ښایسته شي د ده به صلاحیتونه اسلام راوچت کړي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه بهادر او د هغه بهادري په تمامو عربو کې مشهوره وه خو چې مسلمان چې نو اسلام د هغه په بهادرۍ باندې خپل نه کېښوده بلکې د هغه بهادري نور اوچته کړه او امام الانبیا د هغه په باره کې وفرمایل چې سیف من سیوف الله د الله په تورو کې یو توره ده لہذا غټ غټ ملکونه او غټې غټې علاقې حضرت خالد بن ولید سے په ذریعه باندې الله تعالی اسلام له ورکړ فتح شو د اسلام د شخص هغه استعداد باندې خپل دي بلکې هغه استعداد بل راوچتوي نو فرمایي د خلکو مثال د درنګونو دي چې درنګ څونه ښه دی اسلام په هغې کې د کار راولي تاسو به کتلي د سرو زرو درنګ دا سره زر چې کله د درنګ نه راوباسئ نو دا دونه ګران نه خرڅېږي ولې دا پالشونه غواړي په یو قسمه عرب باندې پالش غواړي په بل قسمه مشین باندې پالش غواړي په بل قسمه مشین باندې صفایي غواړي چې د لسه دولسو مشینانو نه تېر شي نو بلکل نکاح پکې راشي نو سره زر قیمتي شي نو اسلام د دغه مشینونو مثال لري چې انسان دغه خپل صلاحیت وي او اسلام د سینې سره ولګي نو اسلام مثال د دغه سرو زرو د مشینونو دی نو په دغه سړي کې د کار راولي نو دې قیمتي کې لکه څنګه چې د مشینونو د صفایۍ په وجه باندې دا سره زر او دا سونه قیمتي شو دا قرینګ اسلام د انسان قیمتي کېږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې هغې د مخکې نه صلاحیتونه موجود
او یا دې مشانه هستی و بهادري وکړي اسلام د وروڼو نه پس اسلام دغه په بهادرۍ باندې خپله کېښوده بلکې د هغه بهادري مخکې کړه هغې ته ترقي ورکړه تاسو واقعه اورېدلې د سورې طه آیتونه چې کله نازل شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه روان په دغه موقع باندې معاذ الله وي پیغمبر علیه السلام قتلوما بلان کې ونیو صحابه مخې ته ورغی چې عمر څه ته روان یې هغه ورته ووایي چې د محمد د قتل لپاره روان یم نعوذ بالله ځکه د نوي دین وروڼه دي ثابت شوی دی نو هغه د اړخ د اړولو دپاره او هغه د دې د توجه د لرې کولو دپاره صحابي ورته وایي محمد پرېږده د خپل کور باندې وکړه ستا خور هم مسلمان او ستا اوښي هغه مسلمان د ده خور یو روایت کې راځي حضرت فاطمه او دویم کې ام جمیل دا نوم یې و او د دې اوښي چې و د خور خاوند چې ورته ویلی شي هغه سعید بن زید رضی الله تعالی عنه یو جلیل القدر صحابي په عشره مبشرو کې یعنې هغه لفظ صحابه کې هغه شمار دی چې کوم ته الله تعالی په دنیا کې د جنت بشارت ورکړی دی بیا هم مسلمان شوي حضرت عمر سے فوراً د خپل خور کور ته لاړو په دروازې باندې راباندې کړو حضرت خباب رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی هغه واقعه هلته وه او د سورې طه تعلیم یې ورکولو ځکه په دغو کې د سورې طه آیتونه نوي نوي نازل شوي چې د موسی علیه السلام واقعات دي پکې د آیتونو شروع ده د اواز د قرآن واورېدو او د دې نه پس یې په ور راباندې کړو ډېر زورورتیا سره د ده نه د خورې څوک دی خو پوه شو چې خدای د خیر کیسه چل دی په عمر یې ورکړو او د خباب رضی الله تعالی عنه چې د عمر صاحب نوم ورته منډې کړو دا یو دیوال شاته چې کوم دی ودرېد یو دیوال شاته هغه د ګوټ ملګري شور مه کوئ تاسو کښېنئ پسې شور مه کوئ تاسو دا بارم چې کوم کسان دي جوخ ودرېږي شور مه کوئ توجه سره خبره وره ډېر وخت ستاسو نه اله هغه خباب صاحب پټ شو عمر صاحب ته چې څنګه دروازه کلو شوه په خپلو کې ور منډه کړه او راباندې کړل کور درزه له لحانې که د وینې سرخ او دې کې بفور راغی هغې ته یو دوست ګزاره ورکړه او د هغې نه پس چې ده ښه ځان ستړی کړو او ستړمانه شول بیا دې خپلې خور ته ویې چې تا حکم کلام ویل چې تاسو ورته قرآن وایي کلام الله وایي د کروړه اعظم لوستل غواړم نو دا خور په دې رور باندې پوهېږي نو هغې ته اندازه ولګېده چې د رور په زړه کې مې ځای شوی دی نرمتیا پکې راغلی ده نو فوراً ورته وایي عمر دا خو د الله کلام دی د ځان پاک نو فوراً دې لاړ شي ځان پاک او بیا راشي او د سورې طه هغه تلاوت شروع کړي یو نفس دی او د هغه په زړه باندې ورننوځي یو نفس دی او د هغه د زړه هغه بندې تالې ماتې ورکولاوي او په زړه کې اسلام خپله مضبوطه جاله جوړه کړه او د هغې نه بس فوراً وایي چې محمد رسول الله نه اوس د اسلام قبلول غواړم حضرت خباب صاحب چې دا خبره واورېده د دیوال له شاته نه راووته ویې فرمایل ابشر یا عمر مبارکبادي دي تا ته د دې نه مخکې ما د امام الانبیا په خپله دا دعا اورېدلې وه یا الله په دې مکه مکرمه کې په دوو کسانو کې یو کس د اسلام نصیب کړي یا خو ابو جهل ته حکم ته او یا چې کوم دی عمر بن الخطاب ته داسې ښکاري که دعا ستا په حق کې قبوله شوې ده پیغمبر علیه السلام ته لاړو او دار ارقم کې رسول الله تشریف فرما چې څنګه کېناستو نو کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله وویل او مسلمان شو اسلام د هغې نه پس د هغه په عاداتو کې نکار راوستو د عمر په عاداتو د هغې په هغه ښکلې صلاحیتونه خپه کې نه ښوده عمر هغه عظیمه هستي جوړه کړه هغه عظیمه هستي چې د قیامته پورې به یادېږي دا د اسلام خاصیت دی ګورئ دې د چا صلاحیتونو متاثره کېده صلاحیتونو به روچتۍ ده چنانچه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپله انتهایي عاجزي وکړه د عاجزۍ پیکر وه یو ګروي روانو د حج په موقع باندې په مینا کې بزرګان علما صلحا بزرګان پوهان او مجاهدین ورپسې دي مخکې د ټولو مشر د مینا یو ډېری ته چې ورسېد د خپلو ملګرو ته ویې قفو ودرېږي او ځان ته مخاطب شو د ملګري ګلال دی یاسې عمره ستا د جاهلیت هغه زمانه یاده ده چې تا به د مینا په دې میدان کې اوښان څارل او ماښام به دې کور ته اوښان بوتلو
ناغه به اوږي وه ماړه شوي به نه وو ځکه د قحط زمانه نو دا د خپل پلار خطاب وایي چې عمره دونه بېکاره انسان چې د اوښانو د مړولو هم نه یې عمر نه نه ګوره دا ته به پلار پیغور کړو چې د اوښانو د مړولو هم نه یې د اوښانو د څارولو هم نه یې نن د اسلام په برکت باندې په تا پسې زرګا علما صحابه او بزرګان روان دي عمر اسلام روښانه کړی حقیقت کې الله تعالی د ده پر اسلام روښانه کړی و عمر سے بارک رضی کړه چې هجرت کوو د هجرت په موقع باندې د مصلحت تقاضا دا وه چې تمامو صحابو غلي و پټ هجرت کوو ځکه رسول الله وکړو ان د عمر صاحب دا برداشت نه کوو هغوی چې کله هجرت کوو نوې جامې واچولې نوې کپړې او خپله تورې د کاش کړو ما سره بربنډه وکړه او په یو لاس کې کمان او په بل لاس کې غشي او هغه راغی د بیت الله شریف د طواف وکړه او د طواف نه پسې د مقام ابراهیم سره نفل وکړو او بیا راغی دارالندوې ته چې په قتل کې به مشرکان کېناسته او په باندې بلند وې شاهد الوجوه وطمست مخونه روان شو سترګې مړندې شه مشرکانو غټ مشرکان ناست ابو جهل عتبه او شیبه امیه شاهد الوجوه وطمست مخونه روان شو سترګې مړندې شه او بیا په روان دي عمر روان د هجرت کې اوسوک دا غواړي چې زه د خپله ښځه کونډه کړمه مور دې صحیحه کړمه بچي یتیمانان کړمه فلیرقني وراء هذا الوادي د دې لر شاته ما سره مېلو شي روان شو د مکې په یو ځوان کې دا طاقت نه و دا جرأت نه چې د حضرت عمر صاحب مخې والې وه حضرت عمر صاحب په دې طریقې سره هجرت وکړه دونه عظیم هستي دونه عظیم هستي چې د علم یو سمندر د تمامو علماو په دې باندې اجماع ده چې په صحابو کې په مجتهدینو کې د حضرت عمر صاحب شمار کېږي د مجتهدو اعلی او الله تعالی ورته دا یو صلاحیت ورکړ چې کله به یو رای قایمه کړه نو د هغې موافق ورپسې وسته الله پاک د قرآن کریم آیات راوړي کله به یو خبره وفرمایله نو د هغې نه پس به حقه خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه باندې جاری شو دې ته موافقات یې وکړو او اتماو په دې باقاعده کتابونه لیکلي دي تقریبا د شلو نه سیوا او بعضې علماو په څلوېښت پورې موافقات شمار کړي دي چې حضرت عمر صاحب څلوېښت موافقات دي هغې به چې کومه خبره وکړو نو حقه شان به الله پاک آیات راولېږل اسمان حقه شان به الله مبارک په خپل باندې خبرې کړ یا خو د لاسپیکر کټ کې او یې صحیح دو خبرې دي ښه مولانا صاحب څوک چې د دې منتظم دی هغه ټیک کړي تاسو ورته غواړم ورکړئ نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې وافقت مع ربي في كذا وكذا ما د خپل رب سره په دې خبره کې موافقت کړې او علم د سمندر په شان ایمان د سمندر په شان قوي و د بخاري شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي د بیکرام او وحی چې د خوب دی خوب چې خوب دی پیغمبران چې خوب وی دا مستقل وحی دی نو امام الانبیاء چې کوم خوب لیدل دي هغه د وحی په حکم کې دی پیغمبر علیه السلام یو پیر مونځ کو د مونځ د مخ مبارک راواړو او وی فرمایي صحابو ته صحابو ما یو خوب لیدل او خوب دا دی چې ما خلک ولیدو چې د چا کمیسونه تر مرو پورې دي د چا کمیسونه تر سینو پورې دي او د چا کمیسونه دې نه ښکته دي او د عمر کمیس مې ولیدو چې هغه سره لاندې راښکلی شو په ځمکه باندې عمر صاحب دونه غټ کمیس و صحابو ته تپوس وکړه د الله رسول د دې خوب تعبیر څه دی پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل الایمان الدین د دې خوب تعبیر دین دی د عمر دین ډېر مضبوط دی د دې وجه نه د هغه دین په شکل د کمیس کې نه کمیس یې ورسره په ځمکه باندې راښکلی شو عمر صاحب دونه مضبوط دین او دونه مضبوط ایمان و یہ روایت کی راځي پیغمبر علیه السلام صحابو ته وفرمیل ای صحابو ما خوب ولیدلو چې پیدي هغه پیز اسکمه دونه اوسکم چې د هغې مړوالې زما په دې نوکانو باندې راوتو او د نوکانو نه مې ګویا چې پی روان وم او باقي پی چې زما نه پاتې شي نو هغه مې حضرت عمر صاحب له ورکړل صحابو ته تپوس وکړه د الله رسول د دې تعبیر د دې خوب تعبیر څه دی وی فرمایل العلم د دې تعبیر علم دی د دې وجه نه پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې فرمایي لو کان بعدي نبي لکان عمر کو زما باندې د نبوت دروازه بند ده هیڅ قسمه پیغمبر نشي راتلی کو زمانه پس پیغمبر چې دراتلی نه هغه عمر بن خطاب حضرت عمر صاحب هغه عظیمه هستی وه او اسلام د هغه په هغه ښکلي عاداتو کې نکار راوستو هغه اوتوګو
لہذا هغه بهادري چې صرف د قریشو سره خاص وه، هغه بهادري چې صرف د یو محلې سره خاص وه، هغه بهادري چې صرف د مکې سره خاص وه، هغه د اسلام پوجا الله پاک په تمامه دنیا کې وځلوله. نن تر قیامته پورې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دې پورې نوم سره یادېږي، په دې مجالس کې یادېږي. د دې وجې عزتمند وه. اسلام د خلکو په عاداتو کې نکار راولي. یو سړی قابل دی الله پاک وله چې کوم دی نور هم دا اسلام په وجه په عاداتو کې نکار راولي. تاسو به اورېدلي د تبلیغ په برکت باندې جنید جمشید چې ده به ګانې ویلې، ده به سندرې ویلې او په ګناه کې به شپه ورځ مبتلا و. لیکن کله چې الله پاک ولا تبلیغ په برکت په ژوند کې انقلاب راوستو، هم هغه ښایسته اواز و خو هغې باندې به د رسول الله مدحه کول او کنه به یې کول. زموږ د مخکې د هغه باقاعده البمې به وي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مدحه کې به ښکلې ښکلې نعتونه ویه. د اسلام د چا په هغه صلاحیتونو باندې خپه نږدي، د هغه صلاحیتونه چې کوم دی نور کړو چې ته یې عزتمند. نو عرض دا کومه چې اسلام کې په اهمو شعبو کې معاشرت هم دی. معاشرت هغه شعبه زموږ نه چې کوم دی ګره شوې ده، او رسول الله د خپل معاشرې یو ښکلې تربیت کړی، اعلی تربیت یې کړی. صحابه هغې په معاشرت باندې پوه کړي، یو بل ته به عفوه کوله، یو بل سره به ګزاره کوله. د ضد د صحابه کرام انتهایی لرې وو. یو روایت کې راځي، د بخاري شریف روایت دی، حضرت ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه فرمایي زما بس خبره باندې بلال صاحب سره تکرار راغی، او بلال صاحب ته ابو ذر غفاري صاحب د خولې نه پیغور وختو، او پیغور یې ورته څه وکړو؟ یا ابن سودا، ای د تورې ښځې زویه. تاسو ته معلومه ده چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د حبشو نه، والده محترمه د حبشو نه وه، نو د خولې نه ورته دا پیغور وختو، یا ابن سودا د تورې زنانه اولاده. خبرې ورته وکړو. په دې باندې بلال صاحب ډېر سخت خفه شو او لاړ. زه به ودرېږم، ما دا خبره دی اوري داسې نه سپیکر د ټیک کولو نه یار کارم خراب دی. دا ښځه زما فون کېده خالي توجه غواړي. نو سپیکر پرېږدی، د نن نه 200 کاله مخکې خو سپیکره نه وی که، د نن نه 300 کاله مخکې خو سپیکره نه وی که. د امام رازي په یو بیان کې به د 15,000 نه تقریبا 50,000 پورې کسان کېناست، او د هغې اواز به بغیر د سپیکر نه رسېده. د امام ابن الجوزي صاحب رحمه الله په بیان کې به تقریبا کله کله 100,000 کسان ناست او بغیر د سپیکر نه اواز رسېده. نو زما اواز ته تاسو غوږ شئ او خبره په غور سره چې کوم دی ووایئ. د ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په معاشره کې وو، او حضرت بلال صاحب ته د خولې نه دا پیغور وختو، یا ابن سودا د تورې زنانه اولاد. بلال صاحب په دې خبره باندې خفه شو، لاړو. پیغمبر علیه السلام ته پته ولګېده، هغه ابو ذر غفاري صاحب راوغوښتو او یې رنګ مبارک یې تک سور شو. او کله به چې پیغمبر علیه السلام غوسه شو، وی دا ننګي مبارک به داسې ښکارېده لکه چې د پاسه به د انار دانې نه شو، د پاسه به د انار دانې نه شوړ کیا، دونه ښایسته به ښکارېدو. او ډېر په غوسه کې ابو ذر غفاري ته وفرمیل انک امرون فیک جاهلیه، ته داسې کس چې اوسه پورې تا کې جاهلیت. د خپل ورور بلال ته پیغور کیا، دا ته ډېر بد کړي، دا دې ډېر بد کړي دي، ښه دې نه دي کړی. لہذا خپل ورور بلال ته چې کوم پیغور کړی دا واپس واخله. حضرت ابو ذر غفاري صاحب په دې خبره باندې سخت ستومانه شو، لاړو ګرځي بلال صاحب پسې. بلال صاحب په یو ځای کې پیدا کړو، چغې ورته وویه چې بلال راشه ما نه خپل قصاص واخله، راشه ما د حق شان د مور کنځل وکړه. هغې ورته ویل د خدای د رضا دپاره ما معاف کړی. بلال صاحب ورته څه وویل؟ د الله د رضا دپاره مې معاف کړی، هېڅ چرې به زه تا ته چې کوم دی کتلې جباره وکړم، ما معاف کړی. ابو ذر غفاري صاحب دغه وخت په ځمکه باندې سملاستو او د خپل ننګې په خورو کې کېښودو او فرمایي بلاله راشه ما ذلیله که، زما په دې بل مخ باندې خپه کېده تر څو پورې چې زه دغه شان ذلیله کړی یم، زه به دا ونه یم چې تا زه معاف کړی، ځکه تا سره محبت کړي، تا ته ما د والدې محترمې پیغور کړي. بلال صاحب بیا راغی او ورته ویل ما د خدای د رضا دپاره معاف کړی، بس د ځمکې نه راپاسه، او دا خپل ننګې به تر مرګه پورې روچت نه کړمه، دا غله ته ما تکلیف در رسولی دی. هغه چونکې په یوه باندې پوهېدو، صحابه هم ورته وایي چې دی په یوه باندې پوهېږي او څه حل راوباسه. د هغې نه پس حضرت بلال صاحب ځي او د مخ په دې غاړه باندې خپه راکاږي او بیا دا فرمایي چې بلاله د خدای د رضا دپاره تا د معاف کړم، الله یې تعالی اجر درکړي او د خپل ځای نه راپاڅېد. صحابه کرامو داسې ښکلې معاشره وه، یو بل ته به په داسې طریقې سره عفوه کول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپله معاشره داسې جوړه کړې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بخل نه ځان ساتلی دی او بل ته هم حکم کړی دی بخل مه کوئ.
صدقه ورکوي. اسلام بخل بالکل نه خوښوي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په یو لوښي کې د اسلام او د ایمان په لوښي کې بد اخلاقي او بخل نه راجمع کېږي. یعنی کم سړی چې بخیل وي او کم سړی چې بد اخلاقه وي دې په خپل ایمان باندې ویری. کم سړی چې شومي پیسو له غوټي ورکي وسره بد اخلاقه وي خلک د اخلاقو نه پنام غواړي نو دې په خپل ایمان باندې ویری. اسلام وی خرج کوه الله تعالی درکوي. اسلام وی په غریب باندې خرج کوه، په مدارسو خرج کوه، په محلي والا باندې خرج کوه او په خپلوانو خرج کوه، په بچو خرج کوه، الله به تعالی درکوي. الله به تا خپل لاس نه نیسي او که تا دې پیسو له غوټي ورکول شروع کړو نو بیا به چلیم چې کوم دی تعالی الله درکړي تا باندې هغه حالات او واقعیت الټه کېږي او لاس باندې چې کوم دی تنګېږي. یو روایت کې راځي حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی پیغمبر علیه السلام دی یو غزوې نه واپس را روان دی او په اوښه باندې سور دی حضرت جابر صاحب د جابر صاحب د اوښه زیله بوجله پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې جابر دا ستا اوښه ولې منډې نه وایي ویجلې راله شین کور وی راکوز شه دی پیغمبر علیه السلام په خپله وروخته او چې کله یې په خپه مبارکه ورواړوله او یو چوټې ورکړه اوښې له نو اوښه په منډه باندې روانه او داسې منډې وایي پیغمبر علیه السلام جابر ته وایي هسې وایي چې منډه پکې نشته دا خو وګوره سمه سیدې ده څونه منډه ده پکې. د هغې نه پس حضرت جابر صاحب ورته وایي ای د الله رسوله دې اوښه کې څه کمال نشته دا پې تاسو کېناسته ځکه دا کمال پکې راغی دا منډه ځکه وایي چې تاسو پې تشریف فرما شو. پیغمبر علیه السلام ورته وایي جابر دا اوښه دې په ما نه خرڅه کړه او ورته د الله رسوله تا سره به څه د خرڅ خبرې کومه ستاسو هسې شوه تاسو ته هبه ده تاسو ته هدیه ده. هغه ورته وایي نه ما باندې به راخرڅوي بیه وایه. جابر صاحب ورته بیه وایي پیغمبر علیه السلام ورسره دللګي وکړه مزاح یې وکړه ورته جابر دا اوښه د ډېره ګرانه وي د ګردان شه راښکته شه. جابر صاحب ورته وایي ای د الله رسوله چې په څو باندې ستا خوښه یې زه په هغې رضا یم. پیغمبر علیه السلام ورته یو قیمت ووایي او یې ټیک ته زه پرې رضا یم. د هغې نه پس بیا پیغمبر علیه السلام ته راکوز شو. جابر صاحب ته وایي جابره مدینې پورې پې لاړ شه اول ته به ما راولېږي زه به پیسې درکړم. چې کله مدینې ته ورسېد خپل تره له اوښه ورکړه پیغمبر علیه السلام نه دا اوسه ما نه دا پیغمبر علیه السلام واغسته هغه راوسته مسجد نبوي سره چې کوم دی هغه اوښه داسې وتړله. چې کله هغه اوښه وتړله د هغې نه پس پیغمبر علیه السلام راغی. پیغمبر علیه السلام ته پیسې وشمارلې 1 روپۍ 2 روپۍ 3 روپۍ تیلې ورته د درهمو نه ډکه کړه او هغې ورته د تره په لاس کې کېښوده او ویې فرمیل لاړ به شو دا به جابر له ورکړې زما له طرف نه او اوښه به هم ځان سره پرانه دي زما اوښې ته هم ضرورت نشته دا اوښه هم دغه شو دا پیسې هم دغه شو. پیغمبر علیه السلام په خپلو ملګرو سره داسې خیال ساته خپلو ملګرو له به هدیه ورکوله. رسول الله فرمایي تحادو تحابو یو بل له هدیه ورکوئ تاسو کې به محبت سوی. افسوس زموږ د دوستۍ معیار نن سبا دا دی چې کوم ملګري سره دوستي کوو سوچ دی به زما کار وکړي چې که چا سره تعلق جوړو سوچ هم دی دې به زما کارونه کوي که سما وي زما کار راځي ابر اړه کوي. دا یو افسوسناکه دوستي ده. دوستي د دې لپاره ده چې دا دوستي به انشاءالله آخرت کې د جنت د تلو ذریعه جوړي. دا دوستي د دې لپاره ده چې زه به دله هدیه ورکوم او د هغه نه به تمنه کوم. د اسلام کې چې کله داسې دوستي یا دا دوستي پایدارې دا چلک چې کوم دی نه ختمېږي. نو عرض ما دا کوم چې معاشرت دا د اسلام یو بنیادي سیستم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګاونډي په باره کې حقوق بیان کړي. فرمایي سیدنا جبرئیل الله ما ته د ګاونډي په باره کې دومره حقوق بیان کړه ما ګندوي چې په جایداد کې به پیسه ورکړي. افسوس خبره نن زموږ پښتانه ورور په جایداد کې خپلې خور له حصه نه ورکوي. د خور په ځمکه باندې خپه ایښي یاد ساتئ که ته 100 حجونه وکړې که ته 100 عمرې وکړې ته به بیا د جهنم بیا هم به خورې چې کله د خور ځمکه دې لاندې کړې. نن زما پکې دا داسې بې غیرت هم شته چې هغوی دا وایي وایي دې له خو ما دا خو ما په ښه ځای کې واده کړی ده دې له خو ما د دنیا کالي کړي دي او دې له چې کوم دی ما د جهیز سامان ورکړي دي دا ماته په ځمکه کې شمار کړي. دا خو ډېر د دلتوب خبره ده. دا خو ستا د پښتو خلاف ده. عزتمند قرآن د زنانو حصه بیانه کړې لذکر مثل حظ الانثیین. سورې نساء کې څو آیتونه د ښځې د میراث متعلق دي. ته ولې دا بیبي د میراث نه محروم یې؟ ته ولې دا لور د میراث نه محروم یې؟ ته ولې داسې بدبخته ما کتلي دي چې کله لور ودی مخکې ته ګوته ولګوي د تمام جایداد د که سبا زه مړ شم نو زما په جایداد کې به ستا حصه نه وي. چې کله رور دا خور ودی په جایداد کې ګوته ولګوي چې سبا ته واده شي نو زما په جایداد کې به ستا حصه نه وي. دا افسوسناکه خبره ده. دا د هغې جاهلیت د زمانې خبره ده چې 1400 کاله مخکې محمد عربي رسول الله د خپلو پښو لاندې چې کوم دی کړی و هغه معاشره او هغه د جاهلیت د رسول د دې وجې نه عزتمند وه. معاشرت خپل صحیح
چې معاشره ستاسو صحیح وي د معاشري حقوق ادا کړئ نو دی به خیال ساتي حضرت جبريل علیه السلام راغی ما ته د ګاونډي په باره کې دونه حقوق بیان کړو چې ما ګلې په جیدات کې ونیسه عبدالله بن طاهر رحمه الله یو بزرګ تیر شوی عبدالله بن طاهر رحمه الله فرمایي چې هغه په ګاونډ کې یو بوډۍ ښځه اوسېده نه ښځې خپل کور خرڅ توجه وړه ما ته ګورئ هغه مه ګورئ ما ته ګورئ فرق نه به چې پیسو پسې راغلی ما ته به ګورئ زه د دې لرې نه راغلم اهم وختونه مې فارغ کړي زما خبره به اورئ دا وربند کړه یار دا وربند تاسو زما په خط د پړومبي ځل مېلمه راوړئ ورکه دا وربند وربند که دا بار خو دې مېلس کړي عبدالله بن طاهر رحمه الله تعالی هغه په ګاونډ کې وړې ښځه اوسېده دا یو ډېر نیک سړی یو ډېر الله والا سړی د په دغه موقع باندې عبدالله بن طاهر رحمه الله تعالی چې کله دغلته اوسېدو دا وړې ښځې خپل کور خرڅ د کور قیمت یې 2 لکه روپۍ وي چا ورته وي چې ستا د دې کور قیمت خو بوډۍ 1 لک روپۍ دی دا 2 لکه پکې د کمې راغلی هغه ورته ما ته هم پته ده چې زما د کور قیمت 1 لک روپۍ دی دا زه هم پوهېم خو زه دا 1 لک روپۍ د کور قیمت نه اخلم سی وایي دا 1 لک روپۍ د عبدالله بن طاهر د ګاونډ اخلم زما سره په ګاونډ چې عبدالله بن طاهر څنګه بزرګ دی داسې بزرګ به زما په ګاونډ کې بیا رانشي 1 لک روپۍ به د کور راکوي 1 لک روپۍ به زما د دې ګاونډ د عبدالله بن طاهر ولي الله په ګاونډ کې ما د هغې به راکوي عبدالله بن طاهر صاحب غیرتي سړی هلته چې کله پته ولګېده راغې دې بوډۍ ته ور وټاکه بوډۍ ولې کور خرڅی هغې ورته چې زما 4 لور او د یوې لور د واده دپاره 1 لک روپۍ په کار دي دا به زه ودو ما سره پیسې نشته وي ښه زه الله په خیر کې کور ته لاړو او 4 لک روپۍ عبدالله بن طاهر صاحب راوړی وي دا 1 لک روپۍ واخېسته د 1 لور جهیز شو دا د بلې لور دا د بلې لور خرچه شوه دا د بلې لور خرچه شوه بوډۍ کور مه خرڅوه ستا غوندې زبرګه ښځه چې کوم دی موږ ته په ګاونډ کې بیا نه میلاوي نه اسلام داسې د ګاونډي حقوق بیانوي اسلام د مور حقوق بیانوي اسلام د بیبي حقوق بیانوي اسلام د رور حقوق بیانوي اسلام د دې تمامو خلکو حقوق بیانوي که ستا نه پردي وي دې سره په ښکلې طریقې سره وکړي عزتمندو ما عرض کوه چې اسلام دا 5 څیزونه دي په دې 5 څیزونو به پوره عمل کې هله به ته کامل مسلمانېږي ستا عقیده به صحیح ستا عبادت به صحیح په عبادتو کې بنیادي څیز چې کوم دی هغه مونځ دی ورپسې بیا زکات ورکول دی زکات ادا کوي ډېر ورونه داسې چې هغوی زکاتونه نه ورکوي زکات نه ورکول دا سخته ګناه ده د قیامت په ورځ به دغه مال ګړمانان ماران به دې جوړي او ستا دې مرۍ کې به پراته وي زه دې زمیندار وروڼو ته وایم چې کوم وروڼه زمینداري کوي په خپله ځمکه کې عشر خامخا ادا کوي په خپله ځمکه کې چې کوم دی زکات خامخا ادا کوي تاسو شوتل وکړو شوتل ستاسو 20 ګېډۍ کېږي او ځمکه دې نیري ده نو په دې 20 ګېډو کې به چې کوم دی 1 ګېډه دا زکات ورکړي دا به غریب له ورکړي 19 ګېډۍ به ځان له استعمالوي خرڅوي خو ځان له مال نه استعمالوي خو دا 1 ګېډه به زکات ورکړي تر دې پورې تاسو ته پته ده زمیندار وروڼه پکې به ناست دي چې شوتل خلک 15 پیرې وي هره پیره چې لویږي او 20 ګېډې ته جوړې 1 ګېډه به چې کوم دی غریب له ورکړي دا بینډه وشوي د بینډو فصل له وکړو 20 شکرې دې واغستې 1 شکرې به ته عشر ورکړي یا به دې پیسې ورکړي غریب ته او چې دوباره بل بار وکړه بل بار د شکرې درکړي هغې کې به دوباره یو 20 شکرې چې د الله په لار کې ورکړي غریب ته به ورکړي زمیندارانو باندې زکات اهمترین څیز دی کوم زنانو سره کالي هغې کې به ګورې خامخا زکات ورکوي زکات دا د الله حق دی زکات کې دا د مال خیر دی چې زکات دې د خپل مال نه ادا کړه ستا مال به پاک شي په دې کې به طرف کې راځي یو خبره تاسو ته کوم چې یو څو خبرې داسې دي د هغې په وجه باندې بنده مالدارېږي یو پکې زکات ورکول تاسو به د زکات ورکوونکي کس چرم غریب ونه وینئ خو چې کوم سړی پیسو ته غوټې اچوي دی به همیشه چې کوم دی بیا اخره کې د بوډۍ پړک ته راشي او غریب بشي د دې وجې نه د زکات اهتمام کوئ د زکات خیال ساتئ د روژې دا مبارکه میاشت را روان ده دا مبارکه میاشت په نرتوب باندې ونیسئ تمام کارونه د روژې د میاشت مخکې پوره کړئ او دې لحاظ سره په روژه کې کوشش کوئ چې تاسو ته څه کار نه وي او د روژې دا روژه چې دا په خپلې نره باندې ونیسئ او په غیرت باندې چې کوم دی ونیسئ ډېره مبارکه میاشت را روانه ده او د هغې نه علاوه چې نور کوم احکام دي حج دی حج په عمر کې یو ځل فرض دی چې یو ځل حج ادا کړو نو دوباره پکې ثواب دی پکې ګناه کې ګناه پکې چې کوم دی نشته او حج چې در باندې یو پېره فرض شو هغه دوباره ستا نه ساقطي لکه یو پېره ته مالدار شوې
او د حج عمره پیسې در سره رالې نو که بیا غریب هم شوې اوس په تا باندې حج فرض شوی دی ته به ګناهګاري په تا حج حج دونه بنیادي او اهمه مسله ده او د هغې نه پس بیا معاشرت دی معاشرې کې ښکلي وخت تېرول پکار دي معاملات دي چې ستا اخیستل خرڅول صحیح ده قرض دی چا نه واخېسته چې په وخت باندې پیسې ورکړې د بل چا پیسې نه خورې او د بل چا مال چې کوم دی نه استعمالې د رشوت نه ځان بچ کړې دا په معاملاتو کې راځي د نکاح او د طلاق مسلې د معاملاتو د لاندې راځي نکاح په صحیح طریقې سره پکار ده مهر دې چې کوم بیبي له مقرر کړو هغه به ورته لومړی شپې نه مخکې ورکړې دا نه چې مهر دې غټ مقرر کړو او بیا بیبي له نه ورکړې او بیا ورته دا وایي چې دا ماته معاف کړه او سوالونه مینتونه ورته کړې نه به دې مقرر زیات لهذا مهر چې کله دې مقرر کړ دا به بیا اول په خلاص کې دی بیا به بیبي ته چې کوم دې قربت کړه نو مهر اهم ترین چیز دی طلاق د معاملاتو د لاندې راځي د طلاق په مسله کې ډېر زیات احتیاط اکثر رول داسې دي اکثر ناپوه داسې دي چې د خپل مال او د میخې د خرڅولو دپاره درې ګاڼې طلاق وغورځوي دا سړی ګورې تباه برباد درې څیزونه داسې دي چې په دې کې ټوکه نشته دې کې ټوکه نشته رسول الله فرمایي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد درې څیزونه داسې دي چې ټوکه نه مني الطلاق والعتاق لومړی چې کوم دی طلاق دی او دویم عتاق طلاق چې دې کې ټوکه نه چلېږي طلاق کو دې په ټوکه کې بیبي له ورکوه نو دا طلاق واقع شو اکثر کسان چې دا دی راشي موږ دارالافتا ته وایي چې زه ډېر زیات غوسه وم په غوسه کې مې طلاق ورکړو بدن نه پوهېدم د طلاق څوک په مینه کې نه ورکوي همیشه په طلاق په غوسه کې ورکوي لهذا د لفظ طلاق ته د پښتانه ورونه ځان وساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابغض الحلال الى الله الطلاق الله ته ناخوښ ترین په مباحو څیزونو کې طلاق دی چې نه دی خوښ په مباحو څیزونو کې طلاق دی د طلاق نه ځان عزتمندو بچ کړي او نن سبا زموږ پښتانه ورونه خو اکثر نه پوهېږي چې د بیبي سره معامله صحیح نه وي نو چې غوسه شي نو درې طلاق ورکړي نو ځان هم تباه کړي بیبي هم تباه کړه بچي هم تباه کړو خاندانونه هم تباه کړو اول خو د لفظ طلاق نه ځان ساتئ او خامخا چې ستا بیبي نه صحیح کېږي نو هغې سره خبرې پرېږده بستره ترې جدا کړه په دې هم نه کېږي د خپلې علاقې لوی لوی علما صلحاو نیکانو سره مشوره وکړه که بیا د دې نه باوجود هم خبره نه سمېږي نو بیا سره بیا طلاق ورکړه طلاق رجعي ورته وایي دا یو طلاق دا بم چې په ښځه باندې راوغورځېدو نو که په دې کې لږ سړیتوب وي دا به توبه وباسي او که چېرې دا یو طلاق ورکولو نه پس دا نه ټیک کېږي نو درې میاشتې چې تېرې شي نکاح ماته شو اوس دا بل چا سره نکاح کولی شي او که دوباره ته خپله بیبي کې نو بس خپل منځ کې به ګوان کښېنو نکاح به ملا وتړي او بس تا بیبي شو د هغې کې د حلالۍ ضرورت نشته چې د یو طلاق په ذریعې سره دا ښځه ستا نه کله وتلی شي او که چېرې دا یو طلاق دې ورکوه نو دوه طلاقه تا سره باقي پاتې شوه او د یو طلاق نه پس ته د خپله بیبي کول غواړئ درې میاشتې کې دننه تا صرف دا وویل چې ته زما بیبي یا دې ورته قربت وکړو نکاح دوباره بحال شو د یو طلاق نه پس تا نکاح دوباره بحال شوه نو دې حل شته او دا داسې طریقې سره دا د طلاق طریقه ده لیکن زمونږ پښتانه وروڼه غوسه شي نو بس رپټ بوچلې ته کنه کشمیري پته کوه ته کنه کشمیري پته کوه نو طلاق شروع بشیا نو ځان هم تباه کیا خپله بیبي هم تباه کیا او کور هم تباه کیا د دې وجې نه عزتمندو معاملات خپل صحیح کړئ او دغه رنګې اخلاق او آداب خپل ښایسته کړئ ښکلي اخلاق استعمالوئ رسول الله فرمایي چې مسلمان ته خندل مسلمان سره په مسکا باندې خبره کول دا هم صدقه ده په دې هم ستا ثواب کېږي الله تعالی دې زموږ په ژوند کې مکمل دین راولي سیاست دا هم د اسلام څانګه ده د معاشرت حصه ده ګورئ سیاست دا د اسلام څانګه ده بعضې خلک علما په سیاست څه کوي ته په سیاست څه پوهېږي ته خو د کارکندې په سر او پخلو باندې هم نه پوهېږي سیاست باندې چې څونه علما پوهېږي دونه بې بل څوک نه پوهېږي لہذا سیاست هم د اسلام حصه ده دا هم د علماو نه سیاست زده کول پکار دی د عزتمندو اسلام د دې مکملو پنځو څانګو نوم دی دا پنځه څانګې وزن کې پوره راولي انشاءالله عقاید دي دویم عبادات دي دریم معاملات دي څلورم معاشرت دی پنځم اخلاق او آداب دي الله رب العزت دې موږ تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې وکړي چې د دې مسجد نه ځان سره دا جوړې د ثوابونو نه ډکه وسو دا کوم بچي چې فارغ شوي دي دا دونه په دې کرسو باندې ناست دي ماشاءالله دا ګلونه دا د ټولې علاقې لپاره د خوشحالۍ یو ډېر غټ خبر دی چې الله پاک زموږ په دې مساجدو کې جوماتونو کې داسې ماشومان چې دوی د حفظ او د قرآن ناظرین فارغوي الله رب العزت دې دغه مور پلار لپاره دا ماشومان د مستقبل د سترګو د اخوالي سبب جوړ کړي زه په دې خبرو باندې اتفاق کوم واخر دعوانا الحمدلله